अस्सलामुअलैकुम ګرانو کتونکو یو ځل بیا نن موږ په دې ویډیو کې څه کنجنکشنز زده کوو د کومې مدد سره چې ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف کیږي ستاسو په انګلیش کې لږ نه او ډېر زیات بدلون راځي لږ نه او ډېر زیاته تبدیلي راځي خو ګرانو کتونکو د دې نه وړاندې موږ یو دوه نور درسونه یو دوه نورې ویډیوګانې هم په کنجنکشنز باندې جوړې کړې دي یو ځل بیا نن موږ په دې ویډیو کې څه کنجنکشنز زده کوو چې د هغې په مدد سره ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف شي خو ګرانو کتونکو اوس کنجنکشنز ویلی کیږي څه ته نو په یاد ساتئ کنجنکشنز هغه واړه واړه الفاظ دي هغه واړه واړه ټکي دي چې د هغې په مدد سره موږ دوه یا د دوو نه زیات سنټنسز یوځای کوو دوه یا د دوو نه زیات سنټنسز جملې تړو نو هغه وړو وړو الفاظو ته هغه وړو وړو ټکو ته کنجنکشنز ویلی کیږي ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به موږ ایز زده کوو ایس چې دا موږ په کم ځای کې او د څه دپاره استعمالو نو په یاد ساتئ ایز زیاتره د درې قسم له کارونو دپاره یا د درې قسم له خبرو دپاره موږ استعمالو یعنی درې داسې کارونه دي درې داسې خبرې دي چې د هغې دپاره موږ ایز استعمالو خو دا بله خبره په یاد ساتئ چې یوازې ایز موږ د درې قسم له کارونو دپاره یا د درې قسم له خبرو دپاره نه استعمالو د دې نه نور د دې نه علاوه نور هم داسې څه خبرې دي داسې څه کارونه دي چې د هغې دپاره موږ ایز استعمالو خو نن په دې ویډیو کې به موږ صرف او صرف د ایز دغه درې یوزز دغه درې استعمال زده کوو د ټول ناول ایز استعمالیږي کله چې موږ په پښتو کې وایو څنګه چې لکه پښتو کې چې موږ کله خبرې کوو او موږ وایو څنګه چې هغه راورسېدو څنګه چې ما تا ته رینګ وکړو څنګه چې موږ میچ وګاټو څنګه چې ما روټۍ وخوړه نو د څنګه چې دپاره موږ په انګلیش کې استعمالو ایز لکه فار ایگزامپل که زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم او زه وایم چې څنګه چې هغه راورسېده نو د دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي ایز شي ریچډ او د ایز شي ریچډ مطلب دا دی څنګه چې هغه راورسېده یا زه وایم چې فار ایگزامپل څنګه چې مونږ میچ وګاټو یعنی څنګه چې مونږ میچ وګاټو نو بیا مونږ هوټل ته لاړو یا دغسې که تاسو پسې بل سینټنس بل بند تړئ نو هم ټیک ده څنګه چې مونږ میچ وګاټو ایز وی وون د میچ او د ایز وی وون د میچ مطلب دا دی څنګه چې مونږ میچ وګاټو ګرانو کتونکو یوازې دا یو دوه یوزز نه یوازې دا یو دوه استعمال نه کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل غواړئ څنګه چې نو بالکل تاسو د دې لپاره د جملې په سټارټ کې د سنټنس په اول کې ایز استعمالولی شئ او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د ایز دغه دویم یوز دغه دویم استعمال هم زده کړو په دویم نمبر ایز استعمالیږي کله چې موږ د یو څیز تشبیه په یو بل څیز سره ورکوو کله چې موږ د یو څیز مثال په یو بل څیز سره ورکوو نو د هغې دپاره بیا موږ هم ایز استعمالو لکه فار ایگزامپل څنګه چې موږ په پښتو کې وایو موږ وایو هغه دومره ښکلی دی لکه نور یا موږ وایو فار ایگزامپل ته دومره بېوقوفې لکه خر یا د یو بل چا په باره کې خبره کوو او موږ وایو چې هغه دومره تور دی لکه شپه یا هغه دومره سپین دی لکه نور نو کله چې موږ د یو چا یا د یو څیز تشبیه په یو بل څیز سره ورکوو نو د هغې دپاره بیا موږ هم ایز استعمالو خو د دې دپاره صرف او صرف یو ایز نه لګیږي دې دپاره دوه ډبل ایز لګیږي یعنی د دې دپاره یو شارټ غوندې سټرکچر دی یو شارټ غوندې فارموله ده د ټولو نه اول ایز بیا ایډجیکټیو یعنی اسمی صفت او په دریم نمبر بیا بل ایز فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه دومره ښکلی دی لکه سپوږمۍ دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي هی ایز د هی ایز مطلب دا دی هغه او په دویم نمبر دومره ښکلی دی لکه سپوږمۍ ایز بیوټیفول ایز مون او پوره سنټنس دا شو هی ایز as beautiful
as moon او مطلب دا دی چې هغه دومره ښکلی دی لکه سپوږمۍ. یا زه ویم چې د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم، ویم چې هغه دومره لایقه ده، دومره قابله ده لکه علامه اقبال. زه د هغې تشبیه د علامه اقبال سره ورکم، د هغې مثال د علامه اقبال سره ورکم او زه ویم چې هغه دومره قابله ده لکه علامه اقبال. She is as intelligent as علامه اقبال. د she is as intelligent as علامه اقبال مطلب دا دی چې هغه دومره قابله ده لکه علامه اقبال. او یوازې دا یو دوه اگزامپلز نه. فار ایگزامپل که زه ویم چې ته دومره تورې، فار ایگزامپل ته دومره تورې لکه شپه، د ته دومره تورې لکه شپه د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي you are as black as night. you are as black as night مطلب دا دی چې ته دومره تورې لکه شپه. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ایز په سیکنډ یوز باندې هم پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې د ایز دغه دریم استعمال، دغه دریم یوز هم زده کړو. او ګرانو کتونکو ایز مونږه په دریم نمبر باندې استعمالو کله چې مونږ یو چاته مشوره ورکو، کله چې مونږ یو چاته نصیحت کو، یا کله چې مونږ چاته نور څه وایو او هغه ته مونږ وایو به حیثیت د یو ملګري یا به حیثیت د یو استاد. نو ایز مونږه د دې لپاره هم استعمالو. فار ایگزامپل اکثر له مونږ خلکو ته مونږ وایو به حیثیت د یو ملګري زه تاته ویم چې هلته مه ځه، یا به حیثیت د یو استاد زه تاته ویم چې دروغ مه وایه، په حیثیت د مشر رور زه تاته ویم چې 15 وخته مونځ کوه. دې لپاره په اردو کې استعمالیږي نعت. فار ایگزامپل که زه ویم چې به حیثیت د یو دوست، دې لپاره په اردو کې استعمالیږي ایک دوست کې نعت. او د نعت لپاره یا به حیثیت دې لپاره په انګلیش کې هم مونږه ایز استعمالو. فار ایگزامپل که زه ویم چې به حیثیت د یو استاد زه تاته ویم چې هارډ ورک کوه، سخت محنت کوه. به حیثیت د یو استاد زه تاته ویم چې سخت محنت کوه، یعنی هارډ ورک کوه. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي as a teacher. I tell you. د as a teacher I tell you مطلب دا دی چې به حیثیت د یو استاد زه تاته ویمه. او په دویم نمبر سخت محنت کوه، سخته خواري کوه، work hard. او پوره سنټنس دا شو as a teacher I tell you work hard. او د as a teacher I tell you work hard مطلب دا دی چې به حیثیت د یو استاد زه تاته ویمه چې work hard کوه، یعنی سخت محنت کوه. بل اگزامپل، فار ایگزامپل که زه ویم چې به حیثیت د یو ورور زه تاله مشوره در کوم چې 15 وخته مونځ کوه. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي as a brother. د as a brother مطلب دا دی چې ایک بای کې ناته یا به حیثیت د یو ورور. او په دویم نمبر زه تاته مشوره در کوم I advise you. د I advise you مطلب دا دی چې زه تاته مشوره در کوم. That offer the prayer 5 times a day. او پوره سنټنس دا شو as a brother I advise you that offer the prayer 5 times a day. او مطلب دا شو چې به حیثیت د یو ورور زه تاته مشوره در کوم چې 15 وخته مونځ کوه. یا زه ویم چې به حیثیت د یو ملګري زه تاته نصیحت کومه چې سیګرټ مسکا. ایک دوست کے ناطے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ سگریٹ مت پیو. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي as a friend I advise you that don't smoke cigarette. او د as a friend I advise you that don't smoke cigarette مطلب دا دی چې به حیثیت د یو دوست زه تاته نصیحت کوم چې سیګرټ مسکا. ګرانو کتونکو advice 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 دا ویل کېږي مشورې ته، او ADVICE advice دا ویل کېږي نصیحت ته. او زه امید لرم چې تاسو به
د ایز د غدري یوزز د غدري استعمال باندې پوه شوي یې دغه به تاسو زده کړي وي او د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده شوې وي د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته زده کړه شوې وي د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.